बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ ज़मानुम मादरी और तौर सर दिल दे स्मॉल इंडस्ट्री करगे एज स्टेट इंचार्ज पे हैसियत बानी कार को नैन मुंग द वर्कशॉप या द सेमिनार चिकम अरेंज करे दे दी बुनियादी मकसद दारी चे तौर टोलो द बैंकिंग चैनल सर मुंग लोग मुतारिफ को तासो मतलब चे तौर पत हो लगी शेयर द बैंक नंबर मुंग लोन सिंग अखलू और बैंक मुंग कम किस्म फैसिलिटीज़ या कम किस्म प्रोडक्ट्स राकूली शी चागे ना तासो फ़ायदा वाखले बल दोम यो खबर दादा چې زموږ خلک زیاتر په یو کنفیوژن کې شکار دي چې هغوی زموږ خلک د بینکینګ چینل په دې وجه نه استعمالي چې هغوی وایي دلته انټرسټ یا سود یو فیکټر آنسر دی په دې کې نو دې لپاره د دې کنفیوژن ختمولو لپاره او د دې شک او شبهات ختمولو لپاره مونږ د مخکې نه دا انتظام کړی چې مونږ یو اسلامیک ډیویژن سره رابطه کړې ده د بینک اف خیبر نماینده مونږ سره دا ټایم ناست دی رئیس جان نو دا ذهن نه وایسه چې مطلب مونږ د سود حوالې سره یا د هغې پروموشن یا دغه نه کوو ځکه چې بحیثیت مسلمان دا هم د مونږ ذمهواري ده چې مونږ دې شي نه ځان وساتو نو اوس مزید تفصیل کولو لپاره زه چې دی د رئیس جان کوم چې ریلیشنشپ اسوسییټ دی د بینک اف خیبر نه دوی به تاسو ته مزید بای پروډکټس باندې نور روشني واچوي صحیح ده بل کوېسچن او آنسر سیشن به مونږ هم ساتو نو هغه به د پروګرام په اینډ کې وي ستاسو چې څه قسمه ذهن کې کوم قسم سوال راځي نو هغه تاسو بالکل کولی شئ ښه اوپنلی دلته ځکه دا یو فورم دی ستاسو د پیولو لپاره نو هغه هم تاسو دی د پروګرام په آخره کې کولی شئ میاشت کې به تاسو ته هم داسې جوابونه راشي چې هغه به تاسو ته د خپل سوال جواب ملو شي صحیح ده نو زه باقي مایک چې دی رئیس جان ته په حواله کوم چې تاسو ته مزید تفصیل سره د بینکینګ د پروډکټ حوالې سره پرې روشني واچي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه پهله خو امداد صاحب ډیره شکریا چې تاسو موږ ته دعوت ورکړې ده به حیثیت خیبر بینک نماینده رئیس جان ډی خان نه تاسو ملاقات ته راغلی یم او زموږ مقصد دا ده چې یارم چونکې د دې کرک علاقه ډیر مطلب بیکورډ ایریا ده خلک ته پته شته خو مخکې اوزي نه یا مطلب کاروبار کوي لګیا ده خو کاروبار سره سره ډاکومنټس مسله ده یا بینک ته نه راځي یا هېرېږي چې یار صف بیار مسله دی نو موږ دا پویول دپاره تاسو ته سپیشل ډی خان زه راغلی یم مقصد صرف دا نه ده چې یار مونږ صرف خپل میسج تاسو ته کنوی کوو یا تاسو ته صرف دا ووایو چې تاسو صرف بینک ته راشئ او اکاونټ خلاص کړئ مقصد دا ده چې تاسو ته هم خپله پته وي چې تاسو څه طریقه باندې به لون به اخلئ او موږ سره کم لون پروډکټس اویلیبل دي او چې کم تاسو ته لپاره مطلب فایده مند دي چې تاسو ضرورت هم پوره شي او تاسو مطلب اف بی آر نه هم بچ شئ او هر طریقې کار باندې چې تاسو ته زه پوهیل دپاره راغلی یم ټولو نه پهله خو زه درته دا ووایم چې زموږ خبر پینګ بیسیکلي 1992 کې جوړه شوې وه 1992 نه اوسه پورې موږ الحمدلله ټول پاکستان کې کار کوو لګیا یو او دا کې پی کې ګورنمنټ خپل بینک ده سرکاري بینک ده ټیک شو موږ څومره فیسیلیټیز ورکوو لګیا سرکاري خلک طریقې کار باندې ورکوو لګیا او موږ ته سرکاري حکومت ده چې کوم حکومت سپورټ هم ډېر زیات ده 2004 نه زموږ چې بینک دا هغه اسلامک ته کنورټ شوی دا او اسلامک بینکینګ هم کولو زه تاسو ته زه اسلامک اویرنیس هم لګون ته به در کوم چې اسلامک طریقې کار موږ څنګه طریقې باندې کوو او دې کې کم یو طریقې کار یو چې کم مطلب سود نه پاک هم یو تاسو ته الله رسول طریقې کار باندې هم پر سره ټیک شو نو 2004 نه اوسه پورې موږ اسلامک بینکینګ درته کار کوو زموږ کوهاټ نه دې سایډ ته چې کوم ریجن دا بیسیکلي ډي خان نه بلانګ کوي نو ډي خان نه دې سایډ ته زموږ 12 برانچ اسلامک والا دي 12 برانچز کوهاټ کې هم دي بیا بنو کې دي او ان قریب موږ یو برانچ کرک کې هم اسلامک دپاره تاسو ته کرک روډ باندې چې دی که نه همدان چوک باندې نوې جوړېږي لګیا دی انشاءالله نو تاسو به وګورئ هغه به تاسو سره انشاءالله زه به بیا هم تاسو ته به راځم خپل نمبر به درله درکړم څه مسله اسلامک لحاظ سره یا بینکینګ لحاظ تاسو ما سره کنټیکټ کولی شئ چې څه سوال سوچ کې اوس هم تاسو کولی شئ او بعد کې هم ایماد په تھرو یا مطلب تاسو ته خپل ایمان نمبر به تر سره تاسو اني ټایم مطابق ملکم کولی شئ اچھا مین خبره چې دی دا ده چې موږ نن سبا درې سکیمان چې دی که نه ګورنمنټ انټروډیوس کړي دي موږ هغه حوالې سره موږ کوشش کوو چې که تاسو ته وعلیکم السلام هغه حوالې سره موږ کوشش کوو لګیا یو چې تاسو ته موږ سوچ ورکړو پهله سکیم چې دی که نه هغه موږ سره راست موډرنایزیشن ده موډرنایزیشن ده نو هغه راست موډرنایزیشن حوالې سره دا ده چې تاسو یو کارخانه ده او کارخانې کې تاسو ته څه مشینري پکاره ده مشینري څه قسم ده او هغه تاسو اخلي لګیا او تاسو سره پیمنټ نشته ټیک شو نو هغه دپاره ګورنمنټ یو سکیم انټروډیوس کړی ده هغه ته موږ ویلي دي راست موډرنایزیشن مشینري پرچیز راست موډرنایزیشن سکیم چې دی که نه دا پیورلی اسلامک طریقې کار باندې ده دې کې غټه خبره دا ده که پهله کال دا قرض حسنه ده 0% باندې ده 2 کروڑ روپے پورې
मतलब 20 मिलियन 2 करोड़ रुपए पورې چې دی کنه دا 0% باندې ده او پاکستان هیستوري کې داسې مطلب سکیم نه دی راغلی نه پورې چې 2 کروڑ روپے باندې 100 قرض حسنه ورکی ټیک شو پهلا کال 0% باندې دا او هغه نه پس چې دی کنه بیا دا څلور کال مخکې چې دی هغه ټوټل 2% دا مطلب چې 2 کروڑ روپے مې زه ټوټل پروفټ د څلور کال پکایا وګورم نو تقریبا 2 نه 3 کروڑ روپے 2 نه 3 یا 4 लाख روپے جوړیږي نو هغه یو کال باندې تقسیم کړي نو 20-30 هزار روپے هغه تقریبا داسې جوړیږي ورته نو سب مشینری ریکویسټ نو هغه تاسو د کې موږ ته کول شي هغه سپیشلی صرف انډستریز د پاره ده نو موږ کوشش دا کو لګیا چې سمال انډستری سټیټ په تھرو یا کې پی کې اکنامک زون په تھرو موږ لاړ شو تاسو ته کوم انډستریالیست دي هغه د ټیم باندې کار کوي لګیا عدالت نو هغه ته ضرورت ده او ته پته نشته نو موږ کوشش کوو چې هغه خپل ځان خپل رسو تاکي هغه ته دا معلومات ورشي چې یار څوک مطلب دا بزرګ دا کسان دي دا سوشل میډیا نه استعمال کوي هغه ته زموږ خبره نه رسي نو موږ سمال انډستریل په تھرو دا پروګرام څنګه تاسو نن کړی دا نو هغه شانت موږ کوشش کوو چې دا انفارمیشن ورته ورسو نو دی کې کوم مشینری پرچیز د پاره دا هغه موږ داسې کوو لګیا او چې بھئی 2 کروڑ روپے پورې ورکو دی کې کم سے کم 20% چې دی کنه هغه کسٹمر بخپل شامل کړي څومره مطلب 10 लाख روپے 1 کروڑ روپے پراپ مشینری تاسو اخلي نو کم سے کم 20% تاسو بخپل شامل کوي او باقي 80% موږ درته فینانس کو 80% څومره جوړیږي چې هغه 2 کروڑ روپے پر جوړ شي 3 کروڑ مشینری دا نو 2 کروڑ موږ میکسیمم ورکو باقي پیسې به تاسو خپل سایډ نه بکوي دا مشینری لوکلم کې دي شي امپورټم کې دي شي چې بار نه تاسو تراشي چرته تاسو نه بار نه پکار ده نو بار نه موږ مخسته شو تاسو ته چې پاکستان کې مینوفیکچرینګ دا کم قسم مشینری دا تاسو ته مثال د دې ټایم باندې دلته ناستې مثال جات ته فیکټری دا نو موږ یو بنو کې مثال جات فیکټری ته چې د کنه مشینری چې د کنه هغه کې دي شي چې نواز صاحب چې د کنه هغه پیزنی فرش فوډز والا حافظ فوډز والا ډیر مطلب کسان دي هغه سره موږ لګیاو نو هغه ته موږ دا مشینری پرچیز لپاره موږ کړی دا نو مشینری پرچیز د تاسو څه قسمي چې انټرنیشنل هغه دا امپورټي یا لوکل مینوفیکچرډي دوه تاسو کولی شي ټیک شو دا ټوټل ټینور چې د دې مشینری پرچیز سکیم د پاره دا ټوټل د 5 سال دا پہلا کال 0% باندې دا مطلب اس پکې هغه نشته پروفټ نشته صرف پرنسپل اماونټ دا او باقي سلور کال چې دی کنه نو څومره تاسو به وای تاسو 2 کالم ویلی شي 3 کالم ویلی شي سلورم ویلی شي 15 کالم میکسیمم هغه 5 کال دا ټیک شو نو هغه تاسو پنځم کال کې چې د کنه باقي کال کې تاسو به واپس کوي هغه باندې پروفټ ټوټل جوړیږي 2 लाख 2%. اچھا دین علاوه چې روزمره خرجات د لپاره طریقې کار دا هغه مرابع فینانس دا زمونږ هغه سکیم هم دا راست ورکینګ کیپټل هغه ته موږ راست ورکینګ کیپټل سکیم وایو هغه 2 کروڑ روپے میکسیمم دا دی کې کسٹمر اس کنټریبیوشن نشته تاسو خپل پیسې ځان نه بنه لګوي موږ میکسیمم تاسو ته 2 کروڑ روپے پورې ورکولی شو دی سکیم کې پہلا کال 0% دا پہلا کال موږ تاسو د قرض حسنه ورکو ټوټل پروفټ هغه باندې ټوټل 50 روپے خرچه ټوټل راځي تاسو 50 روپے زه وایم چې 2 کروڑ په مرابع سوک تر تو کی هغه باندې خرچه درته دوی چې یار 50 روپے پروفټ ځاخلم نو تاسو به وای چې یار 50 روپے څه شی دا نو سب مو فقیر تم داسې یو 50 روپے ورکو نو 50 روپے پروفټ هغه باندې مو یې خیدا ټوټل ټیک شو هغه اسلامیک مسلې د وجه نه د کې مرابع فینانس یو داسې طریقې کار د چې هغه کې لازمي پروفټ شامل ده نو زموږ مفتی صاحب پکې دا فتوا ورکو چې یار کې تاسو صرف 50 روپے پروفټ پکې ورکړي ټیک شو نو دا روزمره اخراجات د لپاره دا خو مین خبره چې کم پویول د لپاره د تاسو ته دا کوم اسلامیک والا چې کوم مرابع فینانس کوي روزونه هغه کیش پیمنٹ کې نه کوي خبره دا ده چې زه دلته کیش درکم او تاسو خپل مرزي سره استعمال کوي نو دا یو سود خبره ده سود نه بچ کول وارات کم طریقې کار موږ شری حکام کې دا هغه دا چې زبدله هغه شی به اخلم کم شی کې تاسو ډیل کوئ کم شی تاسو مطلب تاسو را میټیریل دا چې دا کارخانه مثال جات چرته نه اخلي زه هغه نه به مثال جات هغه را میټیریل به واخلم او هغه را میټیریل به ضرور باندې به خرڅ کم ټیک شو او هغه ماته 1 کال کې دنه واپس پیمنٹ کوي د دې راس ورکینګ کیپټل کم سکیم دا د دې ټوټل چې واپسی دا 1 کال کې دا جی ټیک شو کنه دا 1 کال کې دا پہلا کال بس 0% باندې بیا مخکې چې تاسو به وځئ نو هغه بیا 2% باندې تاسو ته پروفټ به لګي نو پہلا سال زموږ 50 روپے ټوټل پروفټ ور باندې جوړیږي ټیک شو جی نو مقصد مې دا ده چې دا مرابع فینانس کې موږ دا کار کوو چې تاسو کم ځای نه سامان اخلئ ټیک شو خبره به لږ ځان به پوه کوي کم ځای نه تاسو سامان اخلئ موږ هغه کس ته به پیمنټ وکړو تاسو سپلایر ته به پیمنټ وکړو هغه ته به ووایي چې یار دا مال چې دی که نه
زما بیا باندې نواز خټک صاحب ته به ورسوي زه هغه ته به خرڅ کړم زه از شی به زما زه به دله خرڅ کړم هغه نه پس تاسو به هغه استعمالوئ هغه واپسي په ماته قسطونو باندې کوئ هغه قسطونو 6 مهینه هم کیدی شي ایک کالم کیدی شي منتھلی مطلب قسط هم کیدی شي 3 میاشت نه پس کیدی شي هغه 6 میاشت نه پس هم کیدی شي تاسو خپل کیش فلو تاسو کتابونو باندې مونږ ګورو چې تاسو د څه سہولت ده هغه مطابق مونږ به تاسو د سیټل کوو څنګه تاسو سہولتي یا بینک سره تاسو سره تعلق به جوړیږي نه هغه به درته کوو ٹھیک شو نو د دې څنګه تاسو ته ما ویلو هغه 2% باندې ده او دا مطلب پاکستان هیسټری کې داسې 0% او 2% والی سکیم حاجی صاحب کله تاسو ته ذهن کې داسې راغلی ده بینکس هغه د نه کوي نو دې دپاره چې کوم مین ریکوایرمنټ ده اصل خبره چې ذهن کې خبره دا دي چې تاسو به څه کوئ تاسو موږ ته به څه ډاکومنټس راکوئ څه سکیورټي به راکوئ څه ځمکه څه دکان څه مکان تاسو به موږ ته ایز ا سکیورټي به لازمي راکوئ چې ظاهري خبره ده 2 کروڑ زه دله در کوم ته ما نه پیژنې زه تاسو نه پیژنم نه تاسو به موږ ته به څه سکیورټي به راکوئ نو سکیورټي حوالې سره ما ما سره خبره وکړو هغه ډیټیل چې دی که نه جو کوم یو ځمکه تاسو دلته انډسټریل اسټیټ کې ده دا موږ دپاره کافي ده ټیک شو که نه د دې څومره به مطلب قیمت به وځي هغه تقریبا 50% موږ تاسو ته میکسیمم کولی شو مثال طور د دې انډسټریل اسټیټ ځمکه تاسو 1 کنال ده 1 کروڑ روپۍ قیمت ده نو 50 لاکھ روپۍ لون هغه باندې تاسو ته میلاوی دی شي هغه به تاسو موږ ته به مارګیج کوئ پراپرلی او مارګیج چې دی که نه بیا موږ هغه نه پس موږ تاسو ته هغه ډسپرسمنټ به کوو د دې یو سټیجز دي تاسو پهله موږ ته به ډاکومنټس راکوئ ډاکومنټس کې ټولو نه منډیټري شی چې دی که نه تاسو ذهن کې راځي چې یاره بینک والا راځي نو هغه دا وایي چې یار موږ ته هر صورت کې انکم ټیکس والا راکوي ډاکومنټس راکوي موږ ته دا شی راکوي موږ ته دا شی راکوي ته موږ ډاکومنټس ډېر سمپل دي صرف تاسو ته صرف او صرف این ټي این به پکاري فایلر یې نه یې دینګ سره زموږ تعلق نشته نه یې نو ډېره ښه چې نه یې نو سره تعلق پته ضروري نه ده پکې چې تاسو فایل لرئ یا نه یې مونږ ته ضروري پکې نشته خو بیا هم چې تاسو یې فایلر څوک هم دی که فایلر ده نو هغه یو خپله یو بینیفټ شته پکې مونږ ته که نه نو این ټي این چې دی که نه هغه باندې ضروري ده او چې مونږ اکاونټ به تاسو خلاصوئ نو هغه پرسنل به نه وي تاسو کاروبار نوم باندې به وي مثال کے طور پر دا نواز خټک صاحب یو خپل کاروبار نوم دا خټک مثاله جات نو هغه خټک مثاله جات نوم باندې به هغه اکاونټ خلاص کیږي نو زموږ بینکنګ رولز کې خټک مثاله جات کاروبار نوم باندې چې اکاونټ خلاص کیږي نو هغه دپاره این ټي این ضروري ده صرف این ټي این تاسو سره یې باقي دیر کې داسې هغه مسله نشته نو تاسو به خپل اکاونټ خلاص کړئ لږ به اکاونټ به وچلوئ بیا هغه نه پس موږ ته د پراپرټي ډاکومنټس خپله څه بینک سټیټمنټ چې آلریډي چلېدلي یا موجود یا سب تاسو سیلز ریکارډ طریقې کار دا ده چې بھئی خپله کې کاروبار څه مطلب ډاکومنټس سپلایر ډیټیل یا کسټمر ډیټیل یا تاسو امپلایز ډیټیل یا تاسو چا سره کاروبار کوي لګیا نو دا ډیټیل به زه تاسو ته واخلم هغه نه پس تاسو ته به پروسس کومه شی او هغه نه تاسو اپروول به راشي بیا موږ ته به چې تاسو شی به مارګیج کوي مارګیج نه پس زموږ یو ورکوټ غونډې پروسیجر دا این او سی والا کې هغه این او سی به میلاو شي نو بیا موږ تاسو ته ډسپرسمنټ به سټارټ کوو ټیک شو نو دا دوست کې منډه ډېر زیات ضروری دي مطلب نن سبا د دې باندې زموږ ډېر زیات زور ده او موږ خلکو ته دا وایو لګیا چې یار کم یو کسان چې چا سره فینانس مسله ده پیسو مسله ده تاسو هغه سره پیسې نشته چې کاروبار لږ زیات کی نو هغه بینک ته راشي بینک تاسو ته لپاره ناسته ټیک شو جی او دې کې څه مشکل نشته تاسو ټول کسان دي کې الیجیبل تاسو صرف کوشش دا کول دي چې مخکې خپل ځان ته صرف شیپ خپل ځان مطلب تیار کړئ دی باندې او هغه نه پس چې دی که نه موږ ته صرف ډاکومنټس ورسره باقي کار موږ به درته انشاءالله کوو ټیک شو جی اچھا هغه نه پس نن سبا چې دی ګورنمنټ انیشیټیو ډېر زیات دي ګورنمنټ انډسټریز د کاروبار لپاره ډېر زیات لون فیسیلیټیز مطلب پی ټی آئی ګورنمنټ چې دی که نه یا سم ګورنمنټ دي هغه ورکړي دي اوس ریسنټلی کامیاب جوان هم یو سکیم چلیږي لګیا ده کامیاب جوان لاسٹ ان 3 ایئرس چې دی که نه تقریبا داسې ووایي چې ګورنمنټ ډېر غټ انویسټمنټ دی کې کړی ده کاروباري خلک ته ډېر زیات 2.5 کروڑ روپے پہلے دا 2 کروڑ روپے اسے دا 13 کال کی دا 2.5 کروڑ روپے ته لاړو هغه هم ډېر ارزان لون دا هغه کې دا چې 10 لاکھ روپے چې لون دا هغه ټوټل 3% باندې دا ټیک شو 10 لاکھ روپے لون چې دی هغه ټوټل 3% باندې دا هغه نه پس بیا 11 لاکھ روپے نه 1 کروڑ روپے پورې هغه 4% باندې دا بیا 1 کروڑ روپے نه 2.5 کروڑ روپے باندې چې لون دا هغه ټوټل 5% باندې دا
ټیک شو. درې واړه د چې کم 11 لک روپۍ نه دې کې تاسو 11 لک روپۍ نه 2.5 کروڑ روپۍ پرې دپاره مونږ ته به سیکیورټي پکاري او سیکیورټي سیم هغه یو شی ده چې تاسو انډسټري کم پلاټ ده کم کارخانه ده هغه تاسو پکې مارګیج کولی شئ تاسو ته هغه اګیز تاسو ته فیسیلیټي ملاوی دی شي. ټیک شو جی. نو د دې کې کامیاب جوان کې هم تاسو مشینری ورکینګ کیپټل روزمره اخراجات لپاره تاسو لون کولی شئ څه مسله نشته. دې کې تاسو مشینری هم اغوستی شئ دې کې تاسو ورکینګ کیپټل هم تاسو اغوستی شئ دې کې موږ سره یو استثنا اسلامک یو استثنا فیسیلیټي ده هغه هم تاسو کولی شئ. استثنا فیسیلیټي کې موږ دره به کیش درکو خو دا چې کم کیش به درکو نو هغه نه اول تاسو موږ ته به دا شیورټي به راکوي چې زه کم شی به جوړوم هغه به بیا زما وي بیا ما بیا باندې ته مخکې به خرڅوې. ټیک شو. زه به دله آرډر درکوم اسلامک فقه کې یو شی دا چې حضور صلی الله علیه وسلم چاته یو شی آرډر ورکړی د جا شی ماته جوړ کا نو هغه دپاره ورته کیش ورکړی دا چې یار دا شی ماته به جوړوي بیا جوړ کې او بیا زما بیا باندې ته به دا خرڅوي. ټیک شو. نو زه به انویسټر به یم تاسو سره بیا هغه شان کې خو خدا یو ډیره مطلب غټه ټاپکس دي باندې خبره کول چې داسې ووایي چې تاسو ته پوره ورځ به مات ولګي. نو دې کامیاب جوان کې هم تقریبا 3 سټیجز دي څنګه تاسو ته ما ویلو چې 3% 4% او 5% حواله سره ده او دې کې موږ ته به سکیورټي پکاري. ټیک شو. بیا داسې حالات هم جوړ شي خلکو باندې چې یار چا سره سکیورټي نه وي جرنل ټریډرز دي کرک کې ناست دي او سره دکان مکان داسې ده چې هغه بینک نشي اغوستی یا بینک ته دا مسله وي چې یار دا پراپرټي دی ایریا کې دا رولر پراپرټي دا غرو باندې دا یا ورسره کاغذ نشته او مارګیج نشي کولی رهن نشي کولی نو یو سکیم داسې موږ سره ده چې هغه کې موږ سره پراپرټي مارګیج پکې نشته هغه ته موږ آیصاف وایو. آیصاف ریسنټلی راغلی دا تقریبا دې کې ریټ چې دی که نه هغه هم 1 کروڑ روپۍ باندې 5% تقریبا دا جوړیږي. ٹھیک شو. 9% ریٹ دی کو پروفٹ 1 کروڑ روپے باندې 5% جوړیږي دا د دی 1 کروڑ روپے پورې ده. ٹھیک شو. نو دی کې چې د کنه 1 کروڑ روپے دم کاروباري کسانو د پاره تاسو تم کې دی شي کاروباري انډستریالیست تم کې دی شي جنرل ټریډرز تم کې دی شي دی کې داسې کسان چې کم یو کاروبار دکانداری کوي لګیا د بهر هغه پکې دا اپلای کولی شي او دی کې واپسی چې د کنه جرنل چې کم ورکینګ کیپټل دا ډیلی اخراجات د پاره کم لون دا هغه 1 کال کې واپسی دا او باقي مشینری پرچیز د پاره چې د کنه هغه 5 کال کې واپسی دا. نو 5 کال کې صرف دی خبره ذهن کې ساتي چې 5 کال والا چې کم شی دا هغه صرف او صرف مشینری پرچیز د پاره ده مګر لانګ ټرم 1 کال نه بزونه مونږ زیات په هغه مشینری پرچیز د پاره مشینری تاسو سولر هم لګولی شي سولر مثلا د کې دی شي تاسو ته ټیک شو کنه کامیاب جوان کې هم سولر کې دی شي او دی کې تاسو مطلب سولر فیسیلیټي هم د کې اویلیبل ده تاسو چرته نه خپل ځان کارخانه د پاره سولر اخلي غټه مطلب 1 کروڑ روپے 70 लाख روز مونږ بنو کې یو کس ته مونږ کو لګیا هغه فیکټری ته مونږ 16-17 लाख روپے د پاره مونږ کار کو لګیا هغه کیس ان پروسس کې دا ان شاء الله امید ده هغه بل ډیر جلد به وشي. نو خبره تر دا اخر کې چې دین علاوه مونږ بینک خپل سکیمان هم دي هغه لږ ایزی دینه زیات ایزی ده هغه ریټ کې لږ فرق ده صرف باقي مطلب مربع فینانس جنرل بینک فیسیلیټي ده هغه مونږ داسې کوو چې خلکو ته سامان اخلو هغه میکسیمم ټینور چې د 6 مهینې ده هغه کې منثلی مطلب تاسو مونږ ته واپس پر راکوي. باقي دین علاوه تاسو ته خپل کارخانه د پاره تاسو امارت جوړول د پاره تاسو ته قرضه پکاره ده نو هغه مونږ کولی شو هغه مطلب 5 کال میکسیمم مدت ته چې تاسو سب کارخانه شی سٹور جوړوي یا مطلب سب امارت جوړوي لګیا نو هغه ته پاره مونږ تاسو ته دننه کولی شو. ٹھیک شو. نو دی کې اسلامیک ټرمینالوجي چې د کنه هغه ډیر ضروری ده چې هغه اسلامیک طریقې کار کې کم یو مین ما تاسو ته سکیمان تاسو ته مو خېلو سکیمان کم یو دي خو مین خبره چې مونږ ټولو خبرو نه بره ده هغه دا چې سود نه بچ کول طریقې کار به صحیح دا شی ډیر ضروری ده مطلب تاسو ایمان مونږ هم ایمان ده او الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم د فرمایلی دي چې سود الله رسول سره جنگ ده. ټیک شو کنه. نو د دې طریقې کار زموږ شریف فقه او ټولو علما حضرات دي هغه د دې اسلامیک بینکینګ طریقې کار دي کې وتلی ده دا همیشه د قرآن او حدیث نه ثابت ده ډېر خلک ور باندې اعتراض هم کوي خو د اعتراض دا جواب نه چې د دې ریپلیسمنټ صحیح. شمس الرحمان خبرې کوم دلته د انډسټری زون کې مې 11 مرلې پلاټ ته خپل نو د تاسو دغه کې مشارکت وکړو تاسو خبره مې اورېدې دی کې یو خو دا هغه چکر دی چې تاسو وایي چې یو کال پورې لکه
پرافټس دغه نشته ورکې. اوس که چیرې دی کې یو او بل د سکیورټي چې کومه ده، سکیورټي چې کوم ډاکومنټ مو تاسو سره جمع کوو د هغې 50% به تاسو نه موږ ته پیسې میلاویږي که نه. او دا پیسې چې دي یو کال چې کوم فری کې ده که نه، دغه په 11 مهینې کې د کاست ته واپس کړي، نو بینک والا به دې منې څه خفګان هو نه محسوسوي. اچھا دی رور ډیره مزدار کوېشن وکړو. ما ته یو 2 کسان پهلم دا کوېشن کړی و چې یار ان کیس زه تاسو ته دا پیمنټ یو کال کې 0% باندې ده تاسو ته واپس وکم او نو تاسو خفګان کو نشته. نو موږ خفګان دی باندې سم نشته دي. ګورنمنت یو فیسیلیټي تاسو ته ورکوي لګیا، نو موږ ته دی هیڅ خفګان پکې نشته. خدا د چې ګوري بینک دا شی کم فیسیلیټیز دي دا ګورنمنت طرفه دي. سبا به تاسو دوباره راځئ نو 2% باندې بیا تاسو ته به نه میلاویږي، بیا هغه جرنل مرابع ته به لاړ شي. مګر درمیان کې تاسو دا ګیپ راکو چې یو کال کې تاسو هغه مرابع ایڈجسټ کو ماته 11 میاشت کې، او تاسو ویم چې زه مزید نه کوم. ټیک شو هغه کال کو ما درته اګریمنټ کړی د 0% باندې ده. ٹھیک شو ته لاړې بیا واپس یو کال را نغلی، بیا چې واپس راغلی نو بیا هغه نارمل پروډکټ کنسیډر کیږي جی. صحیح ده کنه. نو دې د پاره 2% هغه نه سوا چې تاسو لاړ شئ نو 2% 1 کروڑ روپے باندې څه اندازو کوي، نو هغه څه پروفټ نه جوړیږي. ضرورت خو بیا هم درته راتلی شي کنه. نو زه دلته دا خبره کوم چې هغه کنټینیوټي کې نو ډیر خبري چې ان کیس هغه بریک شو درمیان کې، نو مونږ بیا نیکسٹ چې تاسو ریکوست هغه نو نارمل پروډکټ په کنسیډر کوو. دراز خبره کوم د انډستری سټیټ کې مې پلاټونه دي. یو پلاټ ته مو 22 مرلې ده چې هغه 59 نمبر ده. خو دلته کې موږ یا څه کاروبار خاص پکې شروع کړی نه ده، نوه کاروبار پکې شروع کوو او هغې دپاره موږ به مشنګرۍ هغه کوو. خو چې کوم تاسو سره آسان غوي که نه هغې متعلق موږ نوې مشنګري ولګوو. تاسو نوې مشنګري خپله ورته کوئ که موږ ته به پیسې راکوئ. د حاجي صاحب ډېره ښکلې کوېسچن وکړو مشنري پرچیز د حوالې سره. د خو مشنري پرچیز خپله یو پروسس دی. مشنري پرچیز دپاره چې تاسو موږ ته به وایي چې یار ما ته فلانې مشنري پکار ده، نو پهله ټولو نه پهله هغه نه به تاسو کوټیشن به اخلئ چې مشنري ایکچولی راځي په څومره. ټیک شو که نه. یو شی جوړیږي لاهور کې، نو هلته کم سپلایر ده یو مینوفیکچر ده هغه تاسو ته مشنري څومره باندې دله درکوي، سیلز ټیکس ته او څومره مدت کې به تاسو ته جوړ کی، دا ټول شی کوټیشن کې لیکلی. ټیک شو. کوټیشن کې څنګه تاسو ته ما وویلو چې موږ ته به ټایم میلاویږي 15 ورځې یا 20 ورځې کې زه دله سپلای کوم. نو دې کې یو اصول ما تاسو ته وویلو چې دې کې کم سے کم 20% چې دی که نه هغه تاسو خپل ځان نه به شامل کوئ، 80% پورې چې دی که نه هغه بینک به درته فینانس کوي. ټیک شو. یو مشنري دا 1 کروڑ روپے باندې راځي، نو 80% 80 لاک روپے پکې مونږ فینانس کولی شو. 20 لاک روپے لازمي پکې تاسو به شامل کوئ. یا داسې هم کېدی شي چې یو شی 3 کروڑ روپے باندې راشي، نو د دې سکیم میکسیمم چې دی که نه هغه میعاد ده جي ټوټل میکسیمم چې دی میعاد چې دی که نه هغه 2 کروڑ روپے پورې ده. نو موږ 2 کروڑ بدله درکو، بیا کې 1 کروڑ روپے بیا تاسو ته خلک شامل کوئ. هغه پیمنټ تاسو ته به نه میلاویږي، ډایرکټ سپلایر ته به ځي چې هلته مونږ سپلایر ته به پیمنټ وکړو، هغه بیا پیمنټ چې دی که نه مونږ ته به مشنري تاسو ته به ډایرکټلی ځای ته به ورسوي. تاسو ته هغه تاسو به انسټالیشن وکړئ او خپل کار به سټارټ کوي. ټیک شو جی. دا راست والا کم سکیمز دا دی کې زله یو دله ډېر یو شی ډېر کلیر درته ووایم چې راست ورکینګ کیپیټل کم ما تاسو د 0% 1 کال والا درته وویلو، هغه مخصوص انډسټریز دپاره ده، هغه جرنل ده. مشینري پرچیز والا هغه جرنل ده، هغه هر څوک کولی شي. ټیک شو که نه. دا ذهن کې کېدی چې دا ګورنمنټ چونکې سکیم دی نو هغه پکې څه لیمیټیشن پکې ایښي دي چې څه حدود او قیود پکې شته چې به یار دا شی دې ته کولی شي دې ته نشو کولی. دا شی انډسټري دپاره هغه نامینیشن ده، هغه انډسټریز کې مطلب لیدر دا، فوډ پروسیسنګ دا، آئی ټي والا دی او مطلب فوډ اینڈ پیکیجز والا دی، دا پکې ورکینګ کیپیټل کې کولی شي. ٹھیک شو. اوس زه حافظ فوډ کې ناست یم دې ټایم باندې مطلب خټک فوډ کې ناست یم، نو دا دې دپاره الیجیبل دا 20 میلیون پورې دا ورکینګ کیپیټل کولی شي. خو مشنري پرچیز چې دی که نه هر چا دپاره ده. ټیک شو جی. جی مو دا سوال و چې دا تاسو کوم سیکیورټي بلډینګ چې په سیکیورټي کې تاسو ته به لیکال شي بینک ته به لیکال شي لکه چې یو شاید غاڼه کوې که نه دا مطلب وي په بینک باندې. نو هغې کې د کوم پلاټ قیمت چې ده دا به څوک هغه ټایم کې معلوموي چې دا پلاټ د څومره پیسو ده. لکه موږ ته یو خو پلاټ میلاو شوی ده په سرکاري ریټ چې کوم ده نن چې کوم د ایس آی ډي بي سرکاري ریټ ده
د یو پلاټ A کټګوري خپل ده، B خپل ده، C خپل ده. نو نن چې کوم پلاټ خرڅېږي دلته کې څوک خولي خرڅوي په دې ټایم کې، نو هغه A کټګوري مثال 70 نه 19 80 लाख پورې داسې اوپن پلاټ هم، نو دا به دې قیمت به څوک ډیسایډ کوي چې دا پلاټ اوس به څومره قیمت ولا هغه کېږي. دی حاجي صاحب ډېره امپورټنټ کوېسچن وکړو. دا بیسیکلی زموږ پروسیسینګ حوالې سره ده. دې باندې زه اوس روان وم چې زموږ پروسس طریقې کار څه ده که نه. نو حاجي صاحب چونکې هغه انیشل کوېسچن وکړو، ګوري چې کم ټایم باندې تاسو ډاکومنټس موږ ته رسي چې یار زه اګري یم زه بینک نه لون اخلم، نو کم ټایم باندې تاسو موږ ته ډاکومنټس راکوئ، نو هغه کې سیکیورټي ډاکومنټس شاملي. نو زموږ پهلا پروسیجر دا دی چې موږ هغه دپاره خپل هیډ آفس ته ویلیوشن دپاره موږ ریکویسټ کوو. ویلیوشن دپاره زموږ ټول پاکستان کې تقریبا 32 کمپنیانې دي، هغه موږ ته دا کار کوي. ټیک شو، هغه په قاعده راشي، هغه پکچرز واخلي، هغه په قاعده مارکیټ نه د دې ویلیو اخلي. هغه ویلیو سرکاري ریټ نه وي، او زموږ کې چې دي که نه اوس ډي خان کې زموږ کې چې دي که نه هغه نارمل روټین کې چې دي که نه سرکاري ریټ هغه باندې 4 लाख روپۍ ده، خو مارکیټ ریټ هغه 20 लाख روپۍ ده. نو هغه مارکیټ ریټ باندې ځي. نو مارکیټ ریټ اخلي جرنلی چې بیا خرڅول څومره قیمت ده او اغستل څومره قیمت ده، نو هغه پس هغه موږ ته بقاعده ریپورټ جوړوي. هغه ویلیوشن ریپورټ هم موږ ورته وایو. دا چې ویلیوشن ریپورټ ده دا کسټمر خرچې باندې کېږي. نارملی چې یو شی چې دی که نه ان کې ستاسو لون ده 1 کروڑ روپۍ، نو هغه باندې تقریبا 9000 روپۍ ویلیوشن ریپورټ خرچه راځي. هغه بقاعده راځي، انډسټریز والا مونږ کړي دي، مونږ ډي خان کې بنو مونږ کړي دي، هغه بقاعده راځي، بقاعده پکچرز اخلي، بیا موږ ته ریپورټ راکوي چې یا د دې کی پراپرټي قیمت دومره ده، هغه باندې موږ ځو. ټیک شو، چې کم ټایم باندې هغه ویلیوشن ریپورټ راشي، نو هغه نه پس زموږ نیکسٹ پروسیجر نیکسٹ سټیپ چې دی که نه هغه وکیل نه لیګل اوپینین اخیستل دي. وکیل موږ ته بقاعده هغه رایټ ان راکړي چې دا پراپرټي بالکل ټیک ده، د دې ډاکومنټس کې هیڅ مسله نشته، تاسو دې باندې فینانس فیسیلیټي کولی شئ. ټیک شو، چې ان کیس تاسو انډسټریل پرابلم ته راکوئ، نو هغه کې ټول نه امپورټنټ شی چې دی که نه هغه NOC فرام سمال انډسټری سټیټ ده، چې یا سمال انډسټریل ته څه objection نشته، هغه موږ ته بقاعده NOC به ایشو کوي دې ځای نه. اماد بھائی دا امپورټنټ شی ده چې کم ټایم باندې تاسو موږ ته به اپلای کوئ، نو هغه سره سمال انډسټریل NOC به ورسره اټیچ. ټیک شو که نه. نو بیا دا NOC موږ ته ټول ډاکومنټس راشي، نو بیا تاسو ریکویسټ چې دی که نه موږ پروسس کو، خپل هیډ آفس ته هغه لاړ شي، هیډ آفس کې هغه اپروول وشي، نو اپروول نه پس بیا موږ تاسو ته وایو چې یار تاسو اپروول وشو، تاسو راشي او موږ ته دا شی مارګیج شي پراپرلی. نو مارګیج وشي، بیا هغه نه پس زموږ چې دی که نه یو لیټر ځي سمال انډسټریل ته، هغه موږ لین مارکي، موږ ته لیټر راکړي چې یار دا شی تاسو سیکیورټي سره هغه دا تاسو نوم باندې واړېدو، دې کې موږ لین مارکو، بیا موږ هغه باندې NOC واخلو او تاسو ته موږ ډسپرسمنټ سٹارټ کو. دا زموږ ټوټل پروسیجر دی. دې کې چې دې کې مین امپورټنټ خبره دا ده چې کسټمر لګون ته ایکسپنس هم کېږي، مثال کو ویلیوشن ایکسپنس شو، لیګل ایکسپنس شو، فینانشل باندې ایکسپنس، دا ایکسپنس هم پکې دې کې لږ شامل ده. ٹھیک شو جی، تھینک یو. د پروسس ټایم څونه غواړي چې اپروو کېږي د کیس؟ دوام ان کیس ډیفالټر شو، نو هغې به څه طریقه کاري؟ اچھا جناب داسې خبره ده چې مونږ ټرن اراؤنډ ټایم خو میکسیمم 2 میاشت ده. ټیک شو که نه. خو دې کې داسې چې ډېرې خبرې کسټمر باندې ډیپینډ کوي. اوس کسټمر سره ډاکومنټس کې څه مسله راشي، نو موږ هغه ته ووایو چې یار دا شی راته سیټ کړه. سم ټایم داسې مثال کے طور پر زه یو خبره درته ورکوټې غوندې کوم چې رور ما ته راشي او ما ته شانتي کارډ راکړي او هغه ایکسپایري، دا ایکسپایري چې دی که نه هغه چې شانتي کارډ ختم شو، نو هغه ویلیډیټي ختم شو، نو ایکسپایري نوې شانتي کارډ جوړ شو، هغه باندې 1 میاشت ولګېدو مزید، نو دا کسټمر اینډ باندې دا مسله وي. مونږ هم باندې نه، مونږ نارمل روټین کې چې دی که نه نارملی د دې پروسس باندې 2 میاشت لازمي اخلو دی باندې. بله خبره ډیفالټ حوالې سره دا ګورئ، ډیفالټ پهله خبره خو دا ده چې کوشش خو مونږ دا کوو چې یاره کسټمر ډیفالټ ته لاړ نه شي. صحیح ده، ولې چې دې سره د کسټمر خپل هم نقصان ډېر زیاتی. ټیک شو، هغه ایمیج خراب شي. بیا نن سبا سټیټ بینک دا اعلان کړی دا چې کم ډیفالټ په کریټ کېږي، نو هغه مختلف فیسیلیټیز مونږ ختم کوو. مثال کے طور پر هغه شانتي کارډ بلاکیج هم پکې شته، پاسپورټ بلاکیج هم پکې شته، دا پرونه هم زموږ خبره کېدو. او تاسو کریډټ هسټري چې دی که نه هغه ټول بینکونو ته ځي چې به یار دا شی دی کسټ چې دی که نه زما ډیفالټ کړی ده او پیسې ور باندې بقایا دي چې هغه 1 روپۍ هم کیو، نو هغه بالکل زموږ ECIB ریپورټ یو هغه کې اوسي. نو ان کیس هم ډیفالټ بیا مونږ سیکیورټي ته لاړ شو. سیکیورټي چې کوم مارګیج ده مونږ هغه بیا خرڅوو، هغه باندې هغه بیا تاسو لیز به کینسل شي، هغه مونږ ته به راشي اټومیټلی.
ٹھیک شو جی اچھا देखिए یو شی ډیر امپورټنٹ دا هغه چې کوم معنا پکې یو پوینټ هیر شو چې حاجی سے پکې سوال وکړو ګوري کم سکیمان دي سکیمان کرایټیریا چې د کنه هغه ډیره ضروری ده پویل لپاره کم راست والا سکیم دي دا اوپن دا دي کې ایج فیکٹر نشته دا میکسیمم 62 کال تاسو کې دي شي 65 کال کې دي شي کاروباري حضرات د لپاره سم مسله پکې نشته خو کامیاب جوان کې د لپاره چې د کنه ګورنمنت خپل یو ایج فیکٹر یې ده هغه ایج فیکٹر میکسیمم 45 سال ده ټیک شو تاسو درې وانه سکیمان چې د کنه آنلاین هم اپلای کولی شي خبر بینک ویب سایټ باندې هغه لینک ولاړ دا چې څوک کس انټرنیټ استعمالي نو راست والا هم چې د کنه هغه تاسو بالکل آنلاین اپلای کولی شي کامیاب جوان د پر خپل سایټ د هغه باندې تاسو آنلاین اپلای کولی شي او کم ایصاف د هغه د پر هم تاسو آنلاین کولی شي او راست او ایصاف دا دوه سکیمان چې د کنه ډایرکټ بینک تم تاسو ډاکومنټس رسول شي هغه به درته پروسس کوي خو کامیاب جوان د پاره صرف او صرف آنلاین اپلیکیشن دا هغه د پاره تاسو به آنلاین اپلیکیشن به جمع کوئ او هغه نه پس هغه بینک ته برازي هغه د تھرو یو پروسیجر دا کامیاب جوان خپل یو ډپارټمنټ دا هغه تاسو اپلیکیشن بالته جمع کیږي هغه پهله خپل سکروټنی کوي بیا کم بینک ته تاسو ویلې دی چې دا خبر بینک ته لاړ شي نو هغه خبر بینک ته الرټ کیږي ٹھیک شو جی اومن د پاره د کې څه کوټه شته چې دونه تناسب باغی ته ملويږي سر تاسو ډیر امپورټنٹ کوېسچن وکړو ګوري وومن امپاورمنٹ د لپاره مونږ خبر بینک ډیر زیات اکټیو ده خو مونږ چې کې پی کې یو خپل یو لیمیټیشن ساتو زنانه د لپاره نو زنانو د لپاره د دې کامیاب جوان کې 30% کوټه ده راست د لپاره 30% کوټه ده ایصاف کې هم تاسو د لپاره 30% کوټه ده چې هغه کې وومن چرتم څه کاروبار کوي لګیا د ایصاف کې کوي یا کامیاب جوان کې کوي چې لیډیز خپل انډسټریز هم شته نو هغه هم کولی شي ټیک شو خو کامیاب جوان او ایصاف کې سپیشلی د لپاره 30% کوټه پکې خېده لازمي تور باندې چې تاسو بدل لازمي کوئ موږ کوشش کوو لوکلی ډی خان کې هم کوشش کوو لګیاو بنو کې هم کوشش کوو لګیاو لکه مین پرابلم دا ده کې زنانه خلک چې دي کنه زنانه موږ ته زیات راضی نه دي سیټ ته سر بیو کې د خبره کوم تاسو ته دا 30% کوټه پکې خېدا سپیشلی جی او کوټه مونږه کوشش کوو خو ان یوټیلایز دا سوک راضی نه پکې زنانه چې د کنه هغه لون نه اخلي ولې چې زنانه کاروبار زیات نه کوي چې کم یو کاروبار کوي نو هغه بیا زیات مطلب دی کې اکټیو نه دي نو موږ خپل هم لاړو موږ پکې سټیټ بینک په تھرو سیشن هم وکړو د لپاره سټیټ بینک دا سپیشلی یو سکیم هم انټروډوس کړل دا وومن امپاورمنٹ د لپاره چې د کنه هغه سکیم دا هغه مطلب لایف سٹاک کې موږ کړیو 2019-20 کې هغه سکیم راغلی او ختم اوس کوشش نه خو موږ دلته کرکم ډیر کړي دی دلته کرکم شوی دی وومن امپاورمنٹ د لپاره هغه میکسیمم 2 लाख روپے خو هغه کې لایف سٹاک ده خو دې نه علاوه څوک لیډیز د کاروبار کوي لګیا ده نو هغه ته موږ کنټیکټ ورکړي تاسو چې بد ان کې تاسو لون ته انټرېسټډ نو موږ به لازمي ورته کوو جی پلیز شاه سر جی ما دا عرض کوو ما وی چې یو پلاټ ته یو کاسته هغه سره خو دومره دغه نشته د لون ورته ضرورت نو د هغه سره سکیورټي کې پلاټ چې کوم انډسټری زون کې دلته ور سره پلاټ ته هغه فرض کا 30 लाख روپۍ قیمت ته اوس د هغه 30 लाख سکیورټي هغه تاسو سره جمع کړه نو د هغه 50% تاسو لون ورکوي کنه 50% کې بیا هغه 20% به مالک خپل لکه جمع کوي کنه لکه دې بری کې لغونی تاسو چې مونږ انفارم کوی اچھا جی اچھا دی کوشن حوالے سره دلته دا ډیر شي کلیر کوم چې کم ټایم کنسټرکشن کاست راځي نو کنسټرکشن کاست لپاره دا ویلیوشن چې کیږي صرف پلاټ ویلیوشن کیږي پلاټ ویلیوشن به تاسو وکړئ نو هغه نه پس ویلیوټر درته بل اف کوانټیټي جوړي بل اف کوانټیټي بیسیکلی څه شي هغه کنسټرکشن کاست یو ویلیوشن علیحده کې دی باندې دا چې کم کنسټرکشن کیږي دی دومره ویلیو به وي ٹھیک شو نو هغه کنسټرکشن کاست دی سکیورټي کې به شامل کیږي چې ان کیس تاسو 30 लाख روپے پلاټ دا او هغه باندې کنسټرکشن کاست دا 50 लाख روپے نو هغه ایکچوئل پرایس به جی جوړیږي 80 लाख روپے نو مو هغه کې بیا 50% درته کول شو جی ٹھیک شو جی تاسو د بینک اکاؤنٹ ولا خبر او کړل چې هغه کې سټیټمنټ پکاري نو سټیټمنټ چې نوې انډسټری کار روان شي نو هغه سټیټمنټ نه راځي چې څه پیسې ورکې شو شي نو د څه ترتیب دی کوېسچن تاسو وکړي ګوري اصل خبره دا ده چې یو انډسټریلیست بالکل ځان نوې جوړ کوي لګیا ده که نه انډسټري نوې جوړ کوي لګیا ده
نو بینک هم دا شی ګوري چې یاره د دې پریویس ایکسپیرینس څه ده صحیح ده بینک دا شی به ګوري چې پریویس ایکسپیرینس څه ده دې ټایم باندې څه کوي لګیا ده انکم چرته نه راځي چې ان کیس دا انډسټري ونه چلیږي ټیک شو نو هغه به واپس چرته به ځي څه کاروبار کوي چرته د دې انکم بل سایډ نشته که نه یو کس چې دی پرایویټ اکاؤنٹ هولډر پرایویټ اکاؤنٹ لري مثال تاسو اکاؤنٹ د پرایویټ تاسو خپل ذاتی نوم باندې نو هغه تاسو استعمال کولی شئ یا تاسو الریډي څه کاروبار شته ټریډینګ کاروبار دی او دې ټایم باندې تاسو نوې کاروبار د مینوفیکچرینګ استعمالوي لګیا ہے نو خپل ټریډینګ کاروبار هم تاسو خپل سیلز ریکارډ پک استعمال کولی شئ چې زما دا ټریډینګ کاروبار دا زما دکان دا او زه دکان کې دومره سیلز کوم لګیا یم نو هغه تاسو سیلز ریکارډ پک استعمال کولی شئ ټیک شو که نه نو زیات اصل کې د بینک سټیټمنټ چې دی که نه دا داسې اتھینټیک ډاکومنټ ده که نه دې باندې هر څوک ټرسټ کوي چې د دې دومره پیسې راځي او دومره ځي او دومره سیوینګ پکې کېږي نو د دې پته لګي چې یار دا کس دومره اتھارټي لري یو کس چې دی که نه ما ته کوېسچن وکړي ما ته سوال وکړي چې یار ما ته 1 کروڑ روپۍ لون راکا خو هغه کپیسټي چې دی که نه 1 लाख روپۍ هم نه وي چې زه درته ووایم مثال کے طور پر یو سیلډ پرسن ماته راغلو هغه ماته دا وي چې یار زما سیلری دا 15 लाख روپۍ 15,000 روپۍ او ماته جی بی ایم ډبلیو گاډي وکړه او بی ایم ډبلیو گاډي کس به جوړیږي 4 लाख روپۍ نو تاسو څه خیال ده چې هغه ته زه کولی شم چې ټوټل 15,000 روپۍ سیلری ده نو 3,85,000 بل چرته نه د میش انسټالمنټ به پوره کوي نو داسې ممکن نه ده مونږ هم کسټمر خپل کسانو کپیسټي ګورو چې د دې پریویس کپیسټي څومره ده دا څومره انکم پریویسلی چرته کولو چرته کاروبار کولو نو هغه شانت مونږ بیا زه ورسره جي ټیک شو جی دې باندې ضروري نه ده چې بینک سټیټمنټ وي تاسو خپل سیلز ریکارډ هم پکې جمع کولی شئ سره چندا چې مثلا یو سړی دا هغې کروڑ روپۍ مشینري خپله واخیستې ده مثلا هغې دپاره دونې دپاره یا سامانه دپاره پیسې ضرورت شي 50 یا 30 یا کروڑ شي یا 2 کروڑ شي ټیک شله هغې ته مثلا تاسې کیش په هغه کې دا ورکوو که هغه میټیریل به ورته واخلو دا دراله او بله دا تقریبا هغې اکاؤنٹ 31 سے 50 लाख روپۍ رسې میاشت ټرانزیکشن یې دنجې پکې کېږي ها دې شي یې کوېسچن مې کوه جی رو څنګه تاسو کوېسچن وکړو که نه هغه کوېسچن کې سر خبره دا ده چې کم راس والا سکیم دا هغه کې تاسو پی وی سی پکې راځي نه ټیک شو نو کامیاب جوان کې هم تاسو اپلای کولی شئ هغه او ایساف کې هم تاسو کولی شئ ټیک شو که راس دا هغه مخصوص انډسټریز دپاره ده نو هغه کې پی وی سی نه راځي دې ټایم باندې خو کیش حوالې سره در خبره وکړم چې ان کیس تاسو ورکینګ کیپټل اخلئ نو مونږ ورکینګ کیپټل درته کیش کولی شو استثنا فیسلټي کې د اسلامک یو ټرمینالوجي ده خو هغه پیریډ ډېر شارټ ده زه دله ډېر وکړم چې هغه ان کیس تاسو ته ما کیش ورکو نو تاسو ما ته دا کنفرم کړئ چې دا خپل مال یو شاید څومره ټایم کې زه جوړوم 1 میش کې جوړوم نو 1 میش ټوټل به پیسې واخلي او 1 میش کې واپس به ورکوي دا خبره ذهن کې کېږي ٹھیک